بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پرون سبق کې منګه بابو ثانی کې منګه بحور ویلو چې بحور دا اجمالا کم دي کنه. هغه لپاره ما شعر ویلو: طويل مديد فالبسيط فوافر فكامل أهزاج الأراجيز أرملا سريع سراع فالخفيف مزارع فمقتدب مجدث قرب لتفضلا. دا بدل ترتیب باندې یادول غواړي. د بار لغوي اصطلاحي معنی من کړي وا منګ یو عروض ته وي او ضرب ته وي دا تعریفونه من کړو. بیا منګ وی چې بدی بحرونو کې لاولنه بحر طویل دی. دا بحر طویل دا په دغه کې چې څومره هم دي کنه په عربی چې کې څومره اشعار دي دا غي درېمه حصہ لکه دا په بحر طویل باندې ده. په دې کتاب کې دا دیوانی ماسج ده. په دې کې تقریبا 250 قصیدې دي 177 په بحر طویل باندې دي. نو جداد یاد کو دا په چې نیم کتاب هوتا لکه وې یاد کو. نو په بحر طویل کې د درې اجزاء فعول مفاعل سلور پیری راځي. نو ټوټل به کې تفعیلی اتی پلاولنی نیم بیتی کې بس سلور تفعیلی وي او په دویم نیم بیتی کې بس سلور تفعیلی وي. فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل. نو د دې ضرب درې قسم راځي او عروض یو قسم راځي. یو قسم عروض راځي چې هغه مقبوض دی. مقبوض مونږ ویلو چې دې ته ویل کېږي د تفعیلی بنظم حرف حذف کول. نو دا مفاعل په ځای باندې راځي مفاعل. او د ضرب په اړه کې موږ دا خبره کړې و چې دې ضربونه درې راځي. پرون یو موږ ویلو چې دې ضرب چې نه دا صحیح دی. صحیح چې بدی کې مفاعیل چې دا پکې راغلي. سبق راغلي په اخر کې مفاعیل. اوس دویم نمبر دار چې لکه د دې د عروض څنګه مقبوض دی. عروض مقبوض دی نو ضرب به هم سوي مقبوض بوي. لکه اخرنۍ تفعیل نه دا به د مفاعیل په وزن باندې راځي. د مفاعیل په وزن باندې راځي. پوښښ به باندې دلیل لپاره شعر لیکل لري: ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي. نو ګوره ستبدي لك الايام نو زبدا په خط ګروزي کې لیکم کنه او خط ملای کو خدای لیکل شوی نه. نو ګوره ځلې کومه ستبدي لك الايام. نو ګوره لك الايام د لك الايام نه دلته ګوره الف لام دی کنه الف لام. نو دا الف په کې لیکلېږي نو دغه لګي لیکل لري خدل لګي وځه نه لیکم ښه دسه به لکل دسه به لیکم لکل پوښوي لکل ایا د شت کنه نو شت ځری کوم څنګه به لیکم ستبدی لکل ایا پوښوي مما كنت جاهلا ما كنت جاهلا جاهلا نو جاهلا به موږ لیکو پلام نون زبر لنصر. ها ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا. ها بیا مکه وياتيك بالاخبار. نو بدی کې به هم دغه باندې لیکمه بابا پکې نه لیک الف پکې نه لیکما بالاخبار وياتيك بالاخبار ملم کنا. نو دله ګوره دا نون پکې نه ویلې کی کړه. ها نو دی به نون په لام سره بدل کوو نه په لام کې ادغام وکم. ها مل لم تزودي دي. نو تزودي به کولاو کوم دا شت بوله تزودي خوش نو دې مولوي ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي. اوس ګور راځو تفعیلی جوړوي. څنګه تفعیلی به جوړو؟ فعول مفاعل فعول مفاعل. نو فعول من کوم ځای ګور جوړیږي؟ ګور په خپل باندې وای دا ګور فعول جوړ شو جوړ نشو. ها فعول صحیح ده. بیا مفاعیل مرکم ځای پور جوړیږي په خپل وای دی غوړې پورته ګورې په کتاب کې دا نه پوهیږي تاسو په دې باندې پورته ګورې لکل بس شي مفا او ای او یا
نو دا موږ په دې کې کټ کوې دا ستوبدي لکل ایا بیا واقع څه جوړول غواړي فاعول بل کوم ځای پورې جوړیږي موما بس شي موما فاعو ها او كن نو بكون باندې ودا ذکر کما فاعول مفاعيل فاعول کنا واس اقوا ضرب چې نه مقبوض راځي کنا ضرب مقبوض راځي دا عروض مقبوض راځي کنا نو مقبوض شي نه هغه صحیح چې پنځم اربع غذف شوی کنا نو څه وزن به مفاعل نو ګره تجا بس شي مفا تجا بس شي مفا او علون بس شي نو څه ګره عروض مقبوض راځي کنا نه پنځم بګی نشته کنا ها وس بل ويا فعول مفعول بیا جوړاوه وياتي بسجي فعول او کبیل اخبا کبیل بسجي کبیل مفا ہے پدې دې کټ کا مفا عیلن نو بس باندې وکټ شو کبیل اخبا بیا مکه رملم بسجي فعول پوښوي رملم پوښوي کنه او تزو بس شي مفا او ودي بس شي نو څګوره پدې کې پنځم او پدې کې پنځم دواړه حذف دي کنه دي نو دا لپاره طویل بهم قسم ده پدې اوس چې موږ اجرا کوو نو تاسو په پدې اماسه کې وینئ چې باید وګورئ الثاني طویل څه مطلب ده چې ضرب هما مقبوض وي او عروض مقبوض وي نو سیدا تپا دای کې وایي چې ستبدي لکل ایا مما كن تجاهلا وياتي كبالاخبا رملم تزودي فعول مفاعل ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وسو دریم نمبر چره نو الثالث محذوف دریم محذوف ته محذوف خزنه پیژنما چې داغه په اخره کې سبب خفیف ادم شوی په اخره کې څه ادم شوی مفاعیل په اخره کې سبب خفیف ته نو دا بس شي مفاعیل محول کومه فعول ته پوښوي نو لیکل لري اقيموا بني النعمان عنا صدوركم والا تقيموا صاغرين الرؤوس نو اقيموا دا ډایرکټلی کومه ډایرکټ د فعیل ته جوړو ما اقيموا وای څه شی ده فاعول شو کنه و دویمه ته فعیل موږ له سبا کار دا نورما د څنګه به جوړ شي بنین بس چی بنین بس چی مفا بنین بیا اقوا بنین نعمه بس چی مفا عیلن یلکه پوهیږي کنه په دې چلول باندې اقیمو بنین نعمه بیا اقوا مالا سبا کار دے سمالا پکار دے فاعول نو سبا جوړ شي نعنا د چې بولی کومه چې ټول وغیرہ شي نعنا نو نعن بس شي فاعو او دا نه بس شي نو اقیمو بنی النعمه واسم لا قوس پکار دے مفاعل ما پکار دے کنه مفاعل نو مفاعل لرا شتو درګه به صدورکم صدو مفاشو سو او رقم جنان دا شو عيلون شو نه اقيموا بني النعماء نعنا بصدوركم دا وقف چې بقي کېږي سکتے اقيموا بني النعماء نعنا صدوركم والا بس شي والا سشو فغولون تقيموا صا تقي سشو او ما مو اصوا تقيم صوا دا څه شو مفاعيل شو بیا غوا غيري نر شو کنه نو فاعول شو کنه بیا غوا څه پاتې دي رؤوس یو رامي بدی کولې کله یو را با کولې کما نو رؤوس وذ رؤوس وذن څه دی رؤوس مفاعي نو مفاعي
دا وزه محول کوم یعنی مفاعیل دی کنه نو اوس موږ راکمې تفعیلی چې ویلي دي نو بدی کو مفاعیل نشته کنه نو دا وزه محول کوم چاته فعول انت صدا محول کوم فعول انت ورته ما دې محول کوی چې بدی کوم مشهور کې سببي دا وته دراغله لا ورسو سبب راغله بدی کوم راغله پوښي نو اقیمو بن النعماء عنا صدورکم پوښو به دې باندې نو ګوره دا درې قسمه ضربونه شوې یو دا محذوف شو دا او دا مقبوض شو او ورون چې کوم ویل واغسته شو صحیح شو پوښو به دې باندې ها نو ګوره فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعي فعول مفاعي سبب ما مفاعي سبب ما مفاعي اقيموا بني النعمان عنا صدوركم والا تقيموا صاغرين الرؤوس یاد بشیدا پدې باندې تاسو پوه شولې راواله کتابونه دا اخرنه دې شو کنه چې دې دا ضرب نه دلیل دې ضرب نه سبب خفيف حذف شوی دی لکه مفاعيل تفعيل ده کنه مثلا مفاعيل تفعيل ده نو مفاعيل تفعيل ده نو دې اخرنه سبب خفيف حذف شو نو مفاعيل شو مفاعيل دا محذوف ته حذف پکې شوی دی سبب خفيف پکې حذف شوی لکه دا مفاعيل لکه موږ چې کومي تفعیلی ویلي دي کنه لست تفعیلی چې موږ ویلي فعول مفاعل مستفعل فاعلات نو پدې کې دا مفاعیل تفعیل نشته نو دا موږ محول کو دي دا موږ ورواړو لکه کدا مفاعیل و نو هم صدقه به کې نشته لکه تفعیلی موږ نه ویل لکه دا فعول تفعیل موږ ویل مفاعل موږ ویل مستفعل ویل نو دا به دې محول کې پدې پیج راوړو پیج نمبر 11 هو او کنه نه ورے وقال جعفر بن علبة العظماء پر کتاب کې 10 نمبر پیج دی 10 نمبر پیج راوړل 10 نمبر پکې الګا 10 نمبر دی خو ده څه کېدو بدل لنو دا په هغه طرف نه شروع کړی دی دا خو حالات د سبب دغه راړي دی خو کاوړو وقال جعفر بن علبة الحارثي دغه دی پدې کتابونو کې 26 نمبر صفحه ده د چې کتاب چې چا سره ده 26 نمبر صفحه ده زماره کتاب چې چا سره ده پدې کې 10 نمبر صفحه ده ولیدو وذكر الف فنلاندي حاشیه وګورئ الف فنلاندي حاشیه صحیح لیکل ده نورما مثال طویل څه مطلب ده چې دا د بحری طویل هغه دویم قسم چې ده دویم قسم دا ده کنه چې ضرب هم مقبوض وي او دغه مقبوض وي کنه نو دا به شي فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل وذكر کتاب دا ګوره کمالات ګوره الف بقراسه بل حين احلبت علينا الولايا والعدو المباسل فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماع أشرعت أو سلاسل فقلنا لهم تلكم إذا بعد كرة تغادر صرعا نوءها متخاذل ولم ندري إن حسنا من الموت حيصة كم العمر باق والمدى متقابل إذا ما ابتدرنا مأزقا فارجت لنا بأيماننا بيض جلت حس ياقل لهم صدر سيفي يوم بدحاء سحبل ولي منهما زمت عليه الأنامل واذكر بريك تفعلوا تقول الأخفى سشري نورما بیا دویمه تفعیلات موږ څه پکار ده د کوم ځای پورې جوړیږي بقراسه بیا مکه بلنحي نأحلبت مفاعل علينا الولايا والعدو المباسل فقالوا لنا ثنتا لابد منهما صدور رماح أشرعت صدورو صدورو برابر صدورو برابر فغول رماح رعت أو
سلاسل واستاسو په یو आवाज باندې وای الهفا بقراس بل حين احلبت وای کنه علينا الولايه وره زما سره راځي راوچتي کې زما سره زوی ما سره راځي الهفا بقراس بل حين احلبت علينا الولايا والعدو المباسل فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما ولم ندري إن حسنا من الموت حيزة كم العمر باق والمدى متقابل إذا ما ابتدرنا مأزقا فارجت لنا بأيماننا بيض جلتها السياقل لهم صدر سيفي يوم بطحاء سحفل وزابلة فعلين بدي لا يكشف الغم إلا ابن حرة يرى غامرات الموت ثم يزورها نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها وهي مكي زي بقبل زي هوايا مع الركبان اليمانين مسعدون عجبت لمصرها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق ألمت فحيت ثم قامت فودعت لشيء ولا إني من الموت أفرق ولا أن نفسي يزديها وعيدكم ولا أنني المشي غير أمره ولا لعادة ما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق واذكر بخبل بالي تشدغ تقطي كوا ولكن عارتني من هواكي صبابة كما كنت ألقى من إذ مطلق دا به دینا دو شعرونه د خپل خوخه په تقدیم باندې بولیکي په واسطه سبا وکړي ان شاء الله یاد بشي